Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Sir Dr. Kashif Nawaz. لکه څنګه چې موږ تاسو ته پته چې په شجر نسب کې موږ روان یو چې په شجر نسب کې موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام پورې شجر نسب را رسول دی چې په هغه کې د آزاد تاریخ یعنی د ناخور د هاران اولاد بیان شو. بیا د هغې نه پس چې کوم اوس کنټینیو حصه ده هغه حضرت ابراهیم علیه السلام دی. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم دی سو خزی سلور یو بو هاجره بل و سارا بل و هجون بل و قطورا د قطورا او د هجون اولاد په حصہ نمبر 7 کې بیان شو په مخکې حصہ کې. نن چې کوم لیکچر دی هغه سارا علیه السلام او هاجره علیه السلام چې کوم لیکچر دی او په وړاندې ویډیو کې راشي په حصہ نمبر 9 کې یا په حصہ نمبر 8 کې بیان شي په راتلونکي ویډیو کې. خاطر سارا د چې کوم دی دوه اولاد پیدا شو یو اسحاق بل و عیسو په حصہ نمبر 7 کې بیان شو ویډیو. نن چې کوم زموږ لیکچر دی هغه اسحاق علیه السلام د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام. یعقوب چې کوم دی ابي سلو خزوی یو زلفا بل و بلها بل و راهیل او بل و لیا دا د دوه خزوی. ها بیا د دوه چې کوم دی 12 اولاد پیدا شو د حضرت یعقوب علیه السلام او هر یو اولاد چې کوم دی په خپل قبیله باندې خپل سربراه ګرځېدلی دی یعنی 12 قبیلې بني اسرائیلو کې دا څه د بني اسرائیلو قبیلې وي 12 زامن د 12 قبیلې جوړ شوي وي چې بیا ورته حضرت موسی علیه السلام مختلف قسمه کې نبیان ورته رالیږلي. ها د کوم یو اولاد د یعقوب علیه السلام جاد بن یعقوب عاشر بن یعقوب دان بن یعقوب نفتالی بن یعقوب یوسف علیه السلام بن یعقوب بنیامین بن یعقوب شمعون بن یعقوب رایبون بن یعقوب زبولون بن یعقوب لاوی بن یعقوب سکار بن یعقوب او یهودا بن یعقوب. دا د اولادو 12 اولادو او 12 قبیلو باندې د چې کوم دی به دغه شوی مخکې نسل خور شوی 12 قبیلې د جوړ شوی په بني اسرائیلو کې. خاطر زلفا چې کوم اولادو جاد او عاشر. بیا د بلها چې کوم اولادو یا بلها یو دان بل و نفتالی. دغسې د راهیل چې کوم اولادو راهیل نه چې کوم دی یو یوسف علیه السلام پیدا شو او بل ته بنیامین پیدا شو. د بنیامین زوی تاریخ لیکي چې یونس علیه السلام تاریخ موجود نه شجر نسب کې چې کوم دی د حضرت یونس علیه السلام شجر نسب نامعلومه ده خو تاریخ او حدیثو کې داسې راغلي چې یونس علیه السلام د متا زوی د متا خو تاریخدان مورخین چې کوم دی به بنیامین په اولاد کې اچولی دی یونس علیه السلام. خو یوسف علیه السلام نه چې کوم پیدا شو منسا او افرایم. د منسا زوی مکیر د مکیر زوی جلغاد او د جلغاد زوی اسرائیل. بل د یوسف علیه السلام اولاد افرایم د افرایم به 2 زامن وو یو نون او بل وو شوتلم. د نون زوی یوشیخ علیه السلام د شوتلم زوی ادا د ادا زوی الیاس علیه السلام. بل د بیبي وی لیا د لیا نه یو شمعون بل و رایبون د رایبون زوی خنوق بل وی زبولون. بل زوی لاوی د لاوی زوی غازر عازر یا عازر 2 زامن وو یو لور و یو زوی لور نوم یو قابض یا یو خابز. تاریخ لیکي چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د والدینو سو یو قابض یا یو خاز دا نوم یو د چا د حضرت موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام د مور نوم نور الله فویده چې د مور وا او کنه بل مور وا. بل د زوی د عازر قاحات د قاحات نه به 2 زامن پیدا شوي دي یو یسهر د یسهر زوی قارون بل د قاحات زوی عمران د عمران نه چې کوم دی به 2 زامن او یو لور پیدا شوی دی یو د موسی علیه السلام د زوی بل و مریم او بل و هارون علیه السلام. بیا چې کوم د هارون علیه السلام اولاد و الیغزر ناداب ابیو اتامر. الیغزر نه چې کوم دی مخاص پیدا شو د مخاص زوی یاسین او د یاسین زوی الیاس علیه السلام وو. دا د هارون علیه السلام په اولاد کې راغلی دی. خبل د لیا چې کوم زوی او د یعقوب علیه السلام نه پیدا شوی دی هغه د سکار د سکار یا شکار د شکار زوی ظفر د ظفر زوی موسی او د موسی زوی سامری. تاریخ لیکي چې سامری بیا واقع مکمل هر یو انسان ته موجوده ده چې سامری څوک و. خبل د زوی د یعقوب علیه السلام
او د لیا نه پیدا شوی یهودا. د یهودا زوی فرز، د فرز زوی خسرون، د خسرون زوی ایرم، د ایرم زوی اوینادب، د اوینادب زوی نخشون، د نخشون زوی سلمون، د سلمون زوی عابر، د عابر زوی غوید، او د غوید زوی ایشا، او د ایشا حضرت داود علیه السلام زوی. څوک؟ داود علیه السلام نه بیا چې کوم دی سلیمان علیه السلام پیدا شوی دی. په تاریخ لیکي چې څلورو کسانو په دنیا باندې حکومت کړی، یو دی نمرود، سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین او سکندر اعظم. دې څلورو کسانو چې کوم دی په ټوله دنیا باندې دغه کړې بادشاهي کړې ده. نو سلیمان علیه السلام هم چې کوم دی په ټوله دنیا باندې څه کړې وه؟ بادشاهي کړې وه. بیا د سلیمان علیه السلام چې کوم اولاد و رهبمام او بل و رحمیم. دلته ما سره بورډ کې ځای نشته شجره نسب دپاره. نو د رهبمام په اولاد کې چې کوم دی عمران راغلی دی، او بیا د عمران نه مریم پیدا شوې ده، د عیسی علیه السلام مور. د مریم نه چې کوم دی بیا حضرت عیسی علیه السلام راغلی. دا چا په اولاد کې؟ عیسی علیه السلام. دا د سلیمان علیه السلام په اولاد کې و. قبل د ده زوی رحمیم، د رحمیم په اولاد کې چې کوم دی حضرت ذکریا علیه السلام پیدا شوی دی، او بیا د ذکریا چې کوم دی یحیی علیه السلام زوی و. دا د چا اولاد و؟ دا د اسحاق علیه السلام اولاد و. 12 قبیلې وې د بني اسرائیلو. دې نه راتلونکي ویډیو کې به چې کوم دی د اسماعیل علیه السلام چې کوم اولاد و قیدار، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم انتخاب چې پکې کم شو، او په حصہ نمبر 9 کې بیان شي د قیدار اولاد، قیدار بن اسماعیل. حصہ نمبر 9 ضرور وګورئ.